یورپ باندې ما یو ویډیو کړی په دې خطرناک لار باندې یو ورور ما سره په واتساپ باندې رابطه وکړه چې نوید به کم عمره هلکان وي نو وایي زما د الله په ذات باندې قسم وي که دا روغ دلته رارسي په ده سره په لاره باندې هغه کردار کېږي چې موږ تاسو سره په ویډیو کې هم نشو شریک کولی د یورپ دغې رنګینو او د ډالر دې شوق زموږ د نوجوانانو سره کمې کارنامې وکړې د افسوس مقام دی ملګرو چې مرګ موږ مخامخ ګورو خو د هغې باوجود هم په هغه لارو باندې ځو په یونان کې چې کومه حادثه مخې ته راغلې ده د یونان په سمندر کې کشتۍ ملګرو الټه شوې ده په دغې کشتۍ کې 700 کسانو د تصویر کې خو تاسو ته ښکاري ملګرو چې دا به چېرته 100-150 کسان وي خو په دې کې چې لاندې کومه کمره ده په دې کشتۍ کې نو زیات خلک په هغې کې هم وو په دغه 700 کسانو کې پاکستاني سو پوره ډیټیل یې مخې ته راغلی ملګرو په 700 کسانو کې 310 چې کوم دي نو دا پاکستاني وو نو هسې سوچ کول پکار دی ملګرو لکه مطلب دا چې زیات چې کوم پاکستاني دي نو هغوی یورپ ته ځي منم ملګرو چې ډېر به د مجبورۍ نه ځي خو ډېر به د مستۍ نه هم ځي چې د هغوی به دلته کې ښه ښکلی ټایم تېرېږي ښه ښکلې مزدوري به وي د هغوی خو بس دغه شوق لیونې کړي دي چې یاره مونږ د یورپ رنګینو له لاړ شو او ډالر هم په جیب کې کېنښودو داسې ډېرې مونږ ویډیوګانې وکتې په دغه دشتو کې چې زمونږ د یا د پاکستانیانو یا د هر چی خو اډوکې مونږ وکتل د هغې نه خلکو ویډیوګانې وکړې هغه چې کوم په ان لیګل طریقه باندې ځي هغوی هغه د لارو هغه تکلیفونه بیان کړل چې یاره دومره تکلیف وي په دې لاره د هغې باوجود هم دغې خودکشۍ ته زمونږ دغه نوجوانان غاړه ږدي 700 نه چې 310 لرې کې ملګرو د دې مطلب دا چې د پاکستانو تعداد پکې ډېر زیات سیوا و په هغې کې ملګرو چې 78 چې کوم نو د هغوی ډېډ باډي ریکور شوي 12 چې کوم پاکستاني دي نو هغوی قسمت ښه الله جل شانه یې دانه په دنیا باندې لیکلې وه نو هغه 12 کسان ژوندي راوتي دي بل ملګرو په دې کې د آزاد کشمیر 50 کسانو وایي په آزاد کشمیر کې یو قیامت جوړ دی نو قیامت بنی ملګرو دا په خوله باندې یادېږي زه وایم چې په 1 2 3 باندې سړی وایي نو 310 ته چې رسي نو خوله به هم ستړي شوي 310 پاکستاني چې په هغې کې د 78 ډیډ باډیانې لکه د 78 مور او پلار زړه به لږ خوشحاله شوي په خپل بچي په ډیډ باډۍ باندې به د هغې زړه خوشحاله شوي او د یونان دغه سمندر د دې حوالې څخه دا ویلی کېږي چې دا نمکینه اوبه ده مشکله ده که دغه ډیډ باډیانې راوومځي خو بیا هم هغوی لګیا دي کوشش کوي 78 ډیډ باډیانې راویستي او دغه نور لا په اوبو کې پراته دي الله جل شانه دې دغه ډیډ باډیانې په خیر خیریت سره راوباسي ځکه یو قیامت دی په دې کې به داسې ډېر کسان وي چې هغوی به د مور او د پلار د اجازت نه بغیر تللی که چېرې ته ځې او دغه یورپ کې سخته تېرې خو د چا دپاره به تېرې ټیک د ځان دپاره هم روانې خو دغه مور او پلار دپاره روانې چې مور او پلار مې په خوشحالۍ وي نو چې ستا مور او پلار په یو کار باندې خفه کېږي نو ته ولې په هغه لار باندې ځې چې ستا مور او پلار ستا سره د غریبۍ دغه ژوند تېروي او تا ته بیا هم دعا کوي نو ولې ځان بد دعا کې ولې د هغه مور او پلار زړه ته تکلیف رسې هسې سوچ کوئ چې په دې کې په سمندر کې کم کسان لاندې پراته دي مړه د هغوی په مور او پلار باندې به څه تېرېږي نو تاسو غواړئ چې زما په مور او په پلار د قیامت وي او د اوبو د مرګ نه خو په هره ویډیو کې تاسو ته موږ وایو چې د اوبو د مرګ نه دی الله مومن مسلمان وساتي دغه چې کوم نور کسان دي دا که اوس دغه ډیډ باډیانې راومځي نو پهچان یې هم نه کېږي که چېرته په جب کې اوس شناختي کارډ یا څه بل کارډ وي او د هغې نه پهچان وشي خو منم خو دغه کسان چې د اوبو نه راوځي نو دوی به پهچان نه کېږي د دوی مخونه به داسې شوي دوی وجود به دومره پړسوب کړی نو د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي صلی الله علیه وآله وسلم ډېرې د نصیحت ویډیوګانې شریک کوو خو د افسوس مقام دا دی چې تاسو ته عبرت نه اخلئ بیا د یورپ هم داسې ډېر کسان ما کتلي دي ځکه چې کله دا کشتۍ واوړېده نو په دې کې ما کمنټس کتل چې د یورپ څه کسانو هغوی دا خبره په کمنټس کې کوله چې موږ خو دې خلکو ته چغې وخو چې مه راځئ په دې لارو باندې دا لارې خطرناکې دي بیا په دې کې دا کم سن نوجوانان د یورپ باندې ما یو ویډیو کړی په دې خطرناک لار باندې یو ورور ما سره په واتساپ باندې رابطه وکړه چې نوید به کم عمره هلکان وي نو وایي زما د الله په ذات باندې قسم وي که دا روغ دلته رارسي په ده سره په لاره باندې هغه کردار کېږي چې موږ تاسو سره په ویډیو کې هم نشو شریک کولی نو خپل عزتونه هم نیلام کوئ د څه دپاره د ډالر دپاره د دغې رنګینو دپاره چې دغه ډیډ باډیانې دي الله په خیر خیریت باندې ریکور کړي
او سوال درته کوو چې په دغه غلطو طریقو باندې مه ځئ، منت درته کوو. ویډیو به تورې اسلام مخکې شیر کړئ. که د یو څو نوجوانانو د دغې لارې نړه موړ شي نو ډېر به ښه. چېرته هم یې الله هم ښاد آباد او خوشحاله ساته. اخره کې یو پاکستان زنده باد، مسلمان زنده باد، تل دې وي، آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دې وي. الله امان.